بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ګرانو قدردانو کتونکو، زه شهاب خان یم او تاسو ګورئ ایم پی نیوز ډاټ پی کې. ګرانو کتونکو، د ټولو نه وړاندې خو زما د طرفه او زما د پوره ټیم د طرفه د تاسو ته د وړ اختر مبارکي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې روژه وه، د روژې نه پس اختر شو، نو په دې د الله پاک شکر ویستل پکار دی. د الله پاک احسان دی چې روژه ختمه شوه او اختر په خیر خیریت سره راغی. ګرانو کتونکو، دا وخت مونږ ولاړ یو په ډیپو کې، کم چې د سوات ګیټ وی هم د اختر دی، نو مختلف سیاحان راځي، سیلګري راځي، د سوات سیلونه کوي. دا وخت مونږ د ډیپو په چیک پوسټ کې ولاړ یو. د ډیپو په چیک پوسټ کې باقاعده د ډي پی او صاحب د طرفه باقاعده کارډونه وغیره، شاپینګ بیگ وغیره دا هم ورکولی کېږي. پولیس ورونه چې هم څومره دي نو د سیلګرو دپاره د مدد دپاره ولاړ دي، د هغو سره باقاعده هیلپ کوي. نو نن به تاسو ته د ایم پی نیوز په شیشه باندې دغه نظارې هم ښیمه، د پولیس ورونو سره هم خبرې اترې کومه. زموږ سره اوسئ. دا وخت لنډاکي چیک پوسټ ته راغلو، هلته کې هم پولیس ورونه په صحیح طریقه د سیلګرو دپاره ولاړ دي، هغوی ګایډ کوي. د هغوی دپاره شاپینګ بیګ هم د ډي پی او صاحب د طرفه ورکوي چې تاسو څه کچرا یا څه ګندګي ګیلوئ نو باقاعده د دوی سره شاپینګ بیګ هم دي چې په هغې کې کچره غورځوئ. دا وخت را سره خورشید صاحب ولاړ دی، کوم چې د لنډاکي چیک پوسټ دا وخت انچارج دی. دوی سره به هم خبرې اترې کوو په دغه حواله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې مخکې را سره خپل تعارف وکړئ او د ایم پی نیوز د طرفه ځان ته د اختر مبارکي قبوله کړئ. ستاسو د اختر مبارک شي. زما نوم خورشید دی، اسلام پور سره تعلق ساتم. په دې وخت مې د اختر وړاندې ورځ ده، په چیک پوسټ لنډاکي زموږ ډیوټي ده او هر قسم مهمان چې دي هغه را روان دي. زموږ د ډي پی او صاحب د طرفه هدایت دی چې دوی ته هر قسم تعاون معلومات فراهم کوئ. کوم کمپلینټ چې هغوی د طرفه ډي پی او صاحب جاري کړي دي هغو باندې دا تقسیمو او دې مهمانو ته موږ ولاړ یو. او اختر په ورځ موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مهمان ته سکون یا دیو معلومات دې ته فراهم کوم. دا زموږ لپاره د فخر خبره ده. دا ورځ دا تاسو خپل کور کلی بچي پرېښي او راغلي دلته ولاړې، نو څنګه لګي دا تاسو ته؟ یاره جي د اختر په ورځ باندې چې د خپلو بچو سره د اهل د کور والا سره اختر تیر شي نو ډېره ښه خبره ده، چونکې زموږ ذمواري ده، ډیوټي ده. دا ډیوټي چې موږ د دې عوامو د خدمت لپاره دا کوو نو دې ته موږ ډېر فخر دی او ډېر ښه محسوسوو موږ. صحیح ده جي. السلام علیکم. زما نوم جي اویس دی، زه د صوابۍ اوسېدونکی یم. دا راته ووایه اویس خانه چې سوات ته څو ځله راغلی او سوات ته ولې راځې او کم ځای ته روان یې؟ یاره جي زه خو که تاسو ته ووایم نو زما نه خو هغه خپل دغه ایر چې زه څو پیرې سوات ته راغلم، دا به زما یو 25مه پیرۍ چې زه سوات ته ځم راځم او د دې نه مخکې هم څو پیرې راغلم. او کله چې موږ راغلي یو زموږ دا ویزټ او دا ټریول چې کوم دی په دې کې د پولیس کوپریشن او ورسره د عوامو کوپریشن موږ دې نه هم متاثره یو او موږ نورو خلکو له هم دا بیان کو، دا خبره ورته کو چې تاسو هم کوشش وکړئ چې خپل تاسو سره کوم ویزټ پوینټ سي تاسو هغه لکه د سوات غوندې ځای شو، لکه زموږ جورسډکشن کې سوات راځي، تاسو چې کوم ریسپیکټ یو ټریول ځایونه دي نو هغه ځای ته تاسو ټریول کوئ. نو خاص کر په دې موقع باندې د رمضان نه بعد او د اختر په موقع باندې نو هو کول کې موږ خپل لغه نه ډېر زیات متاثر یو او موږ عوامو ته هم دا پیغام ورکول غواړو که تاسو وکړئ نو برابر کوپریشن او دغه سره موږ رسو. ستا سره هم یو څو خبرې کوم. راشه ستا نوم څه دی؟ زما نوم دی محمد احسان او زه هم چې دی دې سره صوابۍ او حسین اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې سوات پولیس څنګه دي، تعاون کوي؟ دوی خو موږ سره ډېر زیات تعاون کوي، څه تنګول نه تنګول نشته، په لار او درول نشته، ښه تپوس وکړي، شناختي کارډ وګوري، خو ښکلې بس چې دی بیا پرېږدي. لومبۍ خصوص تاسو د چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو داسې قسمه اقدامات چې کوم دی نو اخلئ، څنګه پولیس سره کوپریشن شو دغه شانتې تاسو سوال وکړو چې دا شاپرو دغه چې کوم دی میپ چې کوم ما سره د پولیس د طرف نه ماته ملو شوی دی اوسو دا د څه مقصد دپاره دی نو په دې د میپ کې چې کوم دی دا د سوات میپ دی. په دې کې د سوات موسټلی هغه ځایونه دي کوم چې ټوریسټ راځي او هغې ته چې کوم دی نو فایند ټو دی فایند نه دي نو په دې میپ کې چې کوم دی نه دی ټو دی فایند کېږي. د سوات پولیس په حواله به سوال غواړي، د سوات پولیس څنګه دي، تعاون کوي که نه؟
موستلی سوات ته چې کوم خلک راځي نه هغه زیاتره ټوریسټ دي د فارن نه خلک راځي ډېر زیات راځي پوه شوې د نورو صوبونو راځي د نورو ضلعو نه راځي زم چې کوم دی د بلې ضلعې نه راغلی یم او کله چې راغلی یم څو پیرې چې راغلی یم نو سوات پولیس چې کوم دی موږ سره ډېر زیات کوپریشن کړی دی او موستلی چې زه کوم خلکو نه اورم نو ټول زیات کم خلک چې کوم دی سیټسفاید دی دا راته ووایي چې څومره چې ټورست دی او څومره چې زمونږ کتونکي دي دا وخت تاسو ګوري که نه نو هغوی له څه میسیج ورکول غواړئ چې په اختر کې سوات ته راشي که نه دا څومره کتونکي دي نو زه خو به دا وایم چې پاکستان چې کوم دی نو ټول ښایسته دی ټول پکې د ښایست ځایونه کنارانو ګورې کمرې ګورې نو هغه نیچرل بیوټیز پکې هم دي او مصنوعي ځایونه پکې هم دي مري به والو مثال خو سوات چې کوم دی نو په نیچرل بیوټیز کې زه وایم چې په ټاپ باندې زموږ دپاره موږ ته نږدې هم دی نو موږ ورته راځو ډېر زیات ورته راځو او څومره کتونکي چې کوم دی نو دې ته زه دا ویل غواړم چې که چېرې ستاسو زړه کېږي نو سوات چې کوم دی د ټول لپاره ښکلی ځای دی د دغه لپاره صرف تفریح لپاره مهرباني تاسو د خورشید صاحب کم چې دا وخت د لنډاکي د چیک پوسټ انچارج دی د اختر اولنۍ ورځ ده د دوی دغه وینا ده چې مونږ ډېره خوشحالي محسوسوو چې مونږ د اختر ورځ ده خو مونږ د خپلې خیلخانې نه د خپل کلي ولس نه د خپلو بچو نه د دوی نه مونږ لرې یو خو بیا هم دا مونږ خپل فرض ګڼو او دا مونږ خپل عبادت ګڼو چې څومره هم میلمانه را روان دي سوات ته دوی هغه ګایډ کوي دوی ورله یو میپ هم ورکوي د هغې نه علاوه ما تاسو ته ووایي چې شاپینګ بیګ هم ورکوي نو بالکل د ایم پی نیوز هم همیشه دغه کوشش وي چې هر هغه ښه کار کیږي او هر هغه ښه کار مطلب چې کیږي او تاسو ته یې مونږ شو کړو تاسو ته یې مونږ وښیو نو همدغسې زمونږ د سوات پولیس چې دي نو بالکل د سیلګرو سره خپل تعاون کوي تر یو بل خپرونې پورې خپل رور شهاب خان له اجازت ورکوي د الله په امان